چې کله د ماخوستان کې موږ سره ګرځېدو منډه تړلې راسوال دې ټیم کې راته وویل چې اوس ستا لپاره د سورة یاسین ختم ما شروع کړی روان دی انشاءالله سهار پورې به بیا ته برابر شي چې کومې دې ته کوم میسیجز وشو چې ستاسو ماشوم موږ سره دی تاسو د دیش له کوم پیرا کې تاسو د کپړې روزګار کوي ستاسو دکانونه په صدق کې دي ستاسو دلته پاشنغرۍ کې دکانونه دي ستاسو نن هم دکانونه دغه ستاسو نن دکانونه بندو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم قیصر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتون کو سو رضی وړاندې د خزانه تانې د حدود نه یو ورکوټه ماشوم د تاوان د پاره اغوا شوی دغه ماشوم پولیس بازیاب کړي دي او ملزم هم گرفتار کړي دي دا ماشوم کله اغوا شوی څومره تاوان غوښتي شوی پولیس دغه ماشوم بازیاب کړي څنګه دي او ملزم گرفتار کړي څنګه دي دا ملزم څوک وو او هغه څه وجوهاتو چې د تعلق یو ډېرې معززې پیشې سره دی څه وجوهاتو نه دی داسې تنګ شو چې د سمې لارې په ځای غلطه لارې اختیار کړه دا یو ډېر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور یې وګورئ عطاالله کله چې دی ورک شو که نه تا وی چې راته وی چې دعاګانې مې هم دله کړي دي ختمونه مې هم دله کړي دي دی زوی دی وایي چې ګیره هم کټ کړې ونه تا نه ولیدلی چې ګیره نشته ګیره سر چې دې نه مخکې ما سره د اف آی آر چې موږ نه وکړه دې نه یو ګنټه مخکې ما سره میلاو شو راته ویل چې د ماسپښین نه پس دا ستا ماشوم هم نه دی راغلی مدرسې ته دا خبره ده په خپل خوله باندې وکړله او چې کله د ماخوستان کې موږ سره ګرځېدو منډه تړلې راسوال دې ټیم کې راته ویل چې اوس ستا لپاره د سورة یاسین ختم ما شروع کړی روان دی انشاءالله سهار پورې به هر څه برابر شي خو ستا په یو ظلم شک نه وراغلی یو فیصد هم نو ځکه چې ته یو سړي احسانات کوي یو سړی تا په مسله باندې دا شی باندې هسې دا چې تا خو له 15 لک روپۍ قرض ورکړی وي نو ځکه ورته پته ولګېده چې د سره پیسې دي هسې دې نه پس دې څه خیال دی ښېګړه کول پکار دي چې ښېګړه به چا ورور څه څوک نه کوي دا خو دا مسلې خبره شو مسلې باندې به خو یقین به په خپل ځای کې دش کې کم نقصان دی مسلې ته ورکړی دا نه هسې که اوس بل څوک درنه قرض غواړي که نه نو ورکوې به قرض څنګه ورکړو مطلب نقصان شو معاشرې دپاره نقصان شو که نه ناسور شو که نه معاشرې دپاره انعام خان کله چې تاسو ته دې رپورټ وکړو که نه چې ماشوم اغوا شوی دی بیا د کوم ځای نه انویسټیګیشن شروع شو او ملزم ته څنګه ورسېدی بسم الله الرحمن الرحیم قیصر خان ډېره ډېره مننه کله چې عطاالله رپورټ وکړو چې زما ماشوم غیب دی اف آی آر موږ فورا درج کړو چونکې ډېره حساس معامله او مشرانو په نوټس کې مو راوسته فورا چې دی نو سی سی پی او صاحب ایس ایس پی اپریشن صاحب ایس پی صاحب هغې ایس پی روډ صاحب موږ ته هدایات وکړه چې مختلف ټیمونه جوړ کړه مختلفو زاویونه په دې کیس کې کار وکړي موږ د انویسټیګیشن سایټ باندې خپل ټیم جوړ کړو چې هغې پروفایلینګ وکړي هغې ډیټا کلیکشن وکړي ټیکنیکل ټیم مو بیا جوړ کړو او لګیا شو په کیس کې فورا د موقع وزټ مو وکړو چونکې شپه وه تقریبا 12 بجې وي دغه ټیم چې اف آی آر وشو او که خیال مو کړي نو دغه شپو کې ډېر زیات دوند و مسلسل دا 3-4 شپې چې دی مسلسل چې دی نو هغه ډېر دوند و خو بهرحال موږ چې څه کیدي شو هغه موږ په دغه شپه باندې وکړو او سحر نه بیا په دې پروفایلینګ کې لګیا شو د دې د محلې مجاهده واخیسته چې په دې محله کې کوم قسم خلک اوسېږي د دې په رشته کې څومره خلک دې ځای کې اوسېږي دغه ځای کې د چونکې دې ماشوم لوبې کولې چوټیانې دي ډاګونه دي مختلف پلاټونو کې ماشومان مسلسل چې دي نو څوک پرسبي کوي څوک دا بیلوري کوي دا ماشومان د دې یو ماشوم ووایي چې کم د عطاالله دی نو د متعلق ووایي چې د حسیب الله چې د بیلوري کول ماشومانو سره او د دې بل زوی دی هغه ماشوم چې دی نو هغه لګیو هغه پرسبي کوله نور ډېر ماشومان دي مختلف قسم لوبې کوي هغه ډاګونو کې چې دی نو تقریبا په دا به ته چې په سوونو ماشومان ځکه چې ماشاءالله کنجسټډ آبادي ده او ټول ماشومان فارغ دي سکولونو چوټیانې وي موږ دغه باندې هم کار شروع کړو دا شانتې چې د عطاالله څومره د روزګار سلسله کې خلکو سره واسطې وي رابطې وي هغه خلکو باندې موږ کار شروع کړو او نور چې دې چا سره څه مسلې مسایلو د هغې خلکو موږ بیل پروفایلینګ وکړو
خو چې کومې دې ته کوم میسیجز شو چې ستاسو ماشوم موږ سره دی، تاسو موږ ته 10 لک روپۍ راکړئ، تاسو د کپړې روزګار کوئ، ستاسو دوکانونه په صدق کې دي، ستاسو دلته پاشنغرۍ کې دوکانونه دي، ستاسو نن هم دوکانونه دغه ستاسو نن دوکانونه بند وو. نو دې نه موږ ته دا اندازه لګېده چې ملزم چې دی نو هغه د دې ډېر قریبي دی چې هغه د دې د ویره بوټ نه د دې د ټول روټین نه خبر دی. په دې کې هاي اپس چې دي نو اس پي صاحب نورو مشرانو هغې د سپاټ ویزټ هم وکړو او هغې نور مزید هدایات هم چې دي نو هغه موږ ته راکړل. موږ دغه ورپسې دویم ورځ چې دی نو هم تقریبا لیټ د شپې لیټ ټایمه پورې موږ په دې کیس کې لګیو مختلفو زاویو نه. په درېیمه ورځ باندې چې څنګه سهار شي موږ بیا سپاټ ته لاړو. میسنجر والا تاسو خبره کوله چې جی دې ته په لومبۍ ورځ چې دی نو په میسنجر نه میسج راغلو چې یاره 30 لک روپو تاسو غم وکړئ. خو د هغه کوم میسجونه چې هغه ټول اردو کې لیکلي شوي او داسې د دې خپل تعلق هم چې دی نو هغه د محمدو سره دی او دي الحمدلله ټول خپل هم چې دی نو هغه حافظ قرآن دي، عالمان هم په دې برونو کې شته، دي ګڼرونه دي. نو هغه لیکل داسې دغه کې و چې یاره کنټکسټ کې چې دا ټیپیکل د هغه دغه والا لینګویج نه دی یا د دې نه چې هغه کوم غوښتنه کېږي چې کوم دا به ووایو چې عادي جرایم پېښه غلی کړي هغه شانتې میسیجز نو دومره موږ ته هغه اندازه وشوه. خو چې کله موږ په درېیمه ورځ باندې بیا کار شروع کړو او موږ زه او طارق خان د عطاالله سره ناست وو او د دې په دې موبایل کې مختلف څیزونه موږ هغه پوچ ګچ کې لګیو دې سره چې دغه دوران کې یو پیره یو نمبر نه کال رالو بیا کال رالو نو بیا موږ دې ته وایي چې دا سپیکر آن کړو تاسو سره خبرې وکړئ. چې هغه سپیکر یې آن کړو دې سره خبرې وکړو نو دې ته وایي چې داسې کار وکړه چې سره د پیسو د مردان کې وته یو لوکیشن وکړو سلیم خان چې هلته راشه. دا وته ما ته سلیم خان نه معلومه خو سلیم خان نه لیدل نو وته داسې کار د مردان نه ته راشه خو یوازې راشه ځان سره زیات نه زیات په موټر ډرایور راوله سیوا به نه راځي که سیوا رالی نو بیا به ښه ني. هغه موږ داسې وکړو چې بس موږ هم څه ټیمان مو سپینو کپړو کې څه مو باوردي کړ او د سره هم چې کوم ډرایور کېنولو نو هغه مو خپل کس کېنولو په سپینو کپړو کې لاړو مردان ته ایریا مو ټوله کور کا. خو بهرحال دي چې ورته کارونه کول نو اول یې کال نه اټینډ کولو بیا ټیم دې سره خبرې وشو بیا ورته وایي چې تاسو سره به موږ لیټ ټایم چې دی نو ماسخوتن لمانځه نه بعد لړمه قبرستان کې به تاسو موږ ته پیسې ولګوئ موږ به د ماشوم ولګوو. د هغه ځای نه بیا موږ راواپس شو ځان مو بیا موږ دغه کومه ایریا چې دوغوله هغه ځای کې مو بیا دغه وکړو چېرې موږ به څه طریقې سره دا ایریا کور کړو. ایریا مو ډېر ښه طریقې سره کور هم کړه لرې نه مو کور کړه. دې کې تقریبا 8 ساړه 8 درمیان کې چې دی نو دا کس په موټر سایکل روانې دي موږ ونیسو د سره دا ماشوم وي یو سره پیسټل یو سره د سرچ هغه د پیسو په خیال راغلی او جو پیسو په سره دوه دي د سپاټ کولو چې تا مقابلستان کې ملاوي نو دا هغه نه چې کوم موبایل موږ برآمد کو موبایل مو وکړو نو موبایل کې هغه چې کوم فیک آی ډي دا مسنجر والا هغه موجود و چې کوم میسیجز دا عطاالله دی په موبایل کې مونږ کتلو نو هغه میسیجز هم دا ملزم دا موبایل کې بالکل محفوظ او بیا د دې ماشوم د حسیب الله پکچر چې کوم دی تاسو کړو نو هغه پکچر هم دغه په موبایل کې موجود و. مطلب چې هم دا سړی دی او عطاالله چې کله مونږ بازیاب کو داغینه حسیب الله نو دا حسیب الله د لاسونه چې دي نو دا وګدا زینه اوس هم پیدایي نشان شته دا تاسو ګورئ په دې بل لاس باندې نشان دي داسې په دې خو باندې دي نشانات دي دي چې دي نو مونږ فورا میډیکل لپاره علاج ته واستو او سړی گرفتار شو. هغه چې مو وکاته نو هغه د دې د محلي د مسجد چې دی نو هغه امام دلته چې دی نو دا تقریبا یو نیم کال د امامتي کړی و دلته د تنخواه خو 25,000 روپۍ وه خو د مقتدیان چې کومونه هغه ډېر بهترین وو هغوی تقریبا په دې یو نیم کال کې د خپل 12-13 لک روپۍ خرڅ چې دی نو هغه کم کړی و خلکو ورکړی وي او هغه دا خبره مو منله چې زما ځکه دې ماشوم ته خیال لاړو چې دې نه 2 میاشتې مخکې د دې ماشوم پلار چې دی عطاالله ما له 15 لک روپۍ قرض حسنه راکړه ما بس قرضدار راغلي وو زه ډېر زیات تنګ کړی وم او ډېر هغوی ما سره لکه بس جګړې ته رسېدلي نو بیا عطاالله ما له 15 لک روپۍ ورکړې چې زه د کسانو نه پې ځان خلاص ښېګړې ورسره کړی و نو هغه وایي چې زما دا خیال و چې یاره ده سره نورې پیسې هم شته
او دا سړی ښه دی د دې نه پیسې ودی شي نو هغه بیا وایي چې یاره ما دا پروګرام جوړ کړو مسنجر آی ډي مې جوړه کړه دا دومره پلانینګ مې وکړو د تاسو مطلب د روسټو چې تاسو انویسټیګیشن کړی او کتو نو دا څه کریمینل پاتې او کسي کړه مطلب اغوا ته د ذهن انویسټیګیشن خو لا اوس روان دی خو د خلاف مونږ ته داسې څه کریمینل پرچه نه ده میلو شوي کارز چې دی وایي دا داسې شي خو دا دی وایي چې ما مداربت کړی هغه څه ټیم که تاسو خیال وکړئ هغه ډبل شا والا کیسې میسې چلې دي په دغه دوران کې دم چېرته د مختلفو خلکو نه پیسې اخیستې دي او هغه انویسټمنټ په خیال باندې هغې کې دې مفروضه شوی دی دا هغه چې دې قرضداري شوی دی نو د هغې نه بعد دې بیا ځای له نه یې راغلی دی څه وایي چې کله د دا ماشوم اغوا کړو که نه دا خو بیا وروستو اخوا هم بوتلی دی دلته یې څونه وخت ساتلی او تاسو وایي چې دی پریشرایز شوی څنګه دلته دا وایي چې ما دا ماشوم مونږ کره او دي به ریګولر مونږ کره لوبې کولې دی به راتله بلکې دی به مونږ ته چیر و ټایم د کور نه تیار راوړه نو په دې ورځ باندې دا ماشوم یوازې رالو تقریبا داسې 12:30 بجې وي چې کله مونږ کره لوبې کولې د دې ملزم کور والا چې نو هغه خپل پلار کره تللی وه چې هغې تخبیه کې د هغې کور دی نو دې په کور کې یوازې و د ځان نه څادر راتاو کړی دی زنانه والا او بیا چې دې بل څادر یې راغوښتی دی هغې دې ماشوم باندې اچولی دی چې کله موږ دا ماشوم بازیاب کړو دا ماشوم وایي چې کاري صاحب د زنانو کپړې اچولې وي او په ما باندې څادر راخور کړو زه اوچت کړم د ځان لپاره لکه چې ته کله دې بازیاب چې پته ونه لګي نو هغه دې اوچت کړی دی بیا د کور په باتروم کې ساتلی دی دا 2 ورځې مسلسل دلې لاسونه تړلي دي د خپې تړلي دي او د بیا دا کوشش کړی دی چې یو مقامي ډاکټر ته تللی چې ما ته د نشې دوی راکړه ما ته د آرام ضرورت دی د آرام دوی ما ته راکړه هغه ډاکټر ورته د آرام دوی نه ده ورکړې هغه دا اراده وه چې ماشوم له به ورکړم چې شور نه کوي او هغه ډاکټر ته دې ویلي دي چې یاره داسې دوی شته چې سړی ویښته وخوري ګیر وخوري او دا ورسره زر زر راغټه شي ګیره خور څه مطلب د چې دی نو په کله د واقع کړې ده نو په دغه سیم ډې باندې بیا د ماشوم وایي چې یاره ما دې وکتو چې د دا ګیره کټ کوله نو ته په کینچې باندې د ګیرم کټ اجامت یې کړی دی بالکل یې کړی دی اجامت یې کړی څه چې دا مې ولې ګیره مې ولې کټ کوله یو غلطي خو ترې دا وشوه که نه بس کله چې انسان یو غلطي وکړي نو هغه ده بیا دې په دلدل کې ورشي غلطۍ پسې غلطي کېږي تفتیش کې خو به یې ویلي که نه چې ګیره مې ولې دا د خپل یو پلانینګ جوړ کړی چې زه به کله د دې نه دا پیسې والمه نو زه به داسې د بادرۍ یو دغه دي ته وکړم د یو خپله سټوري جوړه کړې وه چې داسې مې توره وکړه او د اغواکارو نه مې دا ماشوم بازیاب کړو او دا ماشوم چې دی نو دا خو د ده په بازیابۍ کې هغې زه ونیوم او زما نه یې ګیره کټ کړو دی او ده خپله سټوري جوړه کړې وه داسې ویک غوندې خپله یو ډرامه ده جوړه کړې وه خو هغه ډرامه چې ده نو هغه د کامیابه نه شوه ما اورېدلي وو چې لکه څه ټایم دا ماشوم دی امام صاحب سره په کور کې اغوا کړی و تاسو ورپسې مونځ هم کړی و د امام پسې څنګه ما تاسو ته وایي چې د واقعې نه بعد چې دی نو مونږ زیات ټایم چې دی نو هغه په دې موقع باندې تېر کړی دی په دې علاقه کې مو تېر کړی دی مونږ هوس ټو هوس سرچ کړی دی مونږ پروفایلینګ کړی دی دې دوران کې یو ماسخوتن چې دی نو هغه دغه دی که بیا مخکې ته لار هم لږه تنګه شي خو دغه مسجد دغه مدرسې پورې چې لار کوله وه نو مونږ دغه دی کې خپل دا ګاډي مو درولي وو چې څومره مونږ د فورس کسانو او مونږ چې دی د ماسخوتن جمع ودرېده نو ما خپله چې دی ما سره چې کوم ملګري مونږ د ماسخوتن مونځ چې دی نو هغه په دې مسجد کې وکړو خو بیا وروسته د ملزم چې کله ګرفتار شو موږ ته وایي چې تاسو مسجد ته رالئ نو حدیث زه ډېر زیات ویرېدم وایي ما وایي که دا ما پسې راغلي دي د جوړ پته لګېدلې ده ځکه د ماشوم دی ځای نه بل او زه وایي بیا ما د جمع نه د ماسخوتن د جمع نه بعضې لاړم وایي ما د اوښې نه موټرسایکل راوستو او وایي دغه انتظار مې کولو په هغه شپه ډېر غټ دوند و ډېر زیات دوند و د چې 5 بجې شوي دي د وایي چې ما وایي تاسو ماسخوتن لمونځ وکړو تاسو به سهار جمع لمدې مسجد ته راځئ نو وایي زه 5 بجې پاسېدم ماشوم ودو وایي دی مې ځان پسې په موټرسایکل وتړلو وایي دی نه روان شوم دی بیا د دې ځای نه شپ شوی دی تللی دی پړانګار ته تنګي نه مخکې چې زه به هلته که ځان له محفوظ ټکانه وګورم دا ماشوم به هلته کې کښېنوم او زه به د دې نه دا پیسې وصول کړم خو چونکې الحمدلله نن سبا حالات داسې دي چې هر ځای کې لکه د سیکیورټي ایجنسیز په هوش دی هغه ته کې دته چا هم غاړه نه دی اخلي او دته دا چالم چې دی ورغی و دا ویلي چې ماشوم چې دی بجای د دې چې دې ته چرته ګرځي نو بهتره ده چې دې ته خپل والدینو ته حواله کړي پولیس ته حواله کړي خو بهرحال دې د هغه ځای نه تللی دی بیا سلیم خان ته د چرته رشته یا ملګري یو د هلته کې کوشش کړی دی خو د هغه ځای نه دې نامراده واپس شوی دی بیا د کوشش و چې زه زر نظر دا پیسې وصول کړم د ماشوم زر نظر حوالګي وکړم
اچھا دې تاسو خبرو کې چې دې ادیره ترالو چې ماشوم والا کم پیسې ته خو هم ډېر حیران شوي چې مطلب دا غوړ پولیسو دی یو خطا شوی بس هغه چې دینو د غټیم بالکل ذهني تور دت شو هغه چونکه دی په دې غونډه کاروي کې بظاهر یوازې ښکاری کله چاته د نزدېکت کوشش کړم دی چاته د اپروچ کوشش کړم دی نو هغه ځنه جواب د په نیگیټیو کې ملو شوی دی چې نه دې رضا نه شړلې دي نو ډېر زیات پریشان و چې زیره زبه دا ماشوم چې دی زه پیسې څنګه وصولم اوس خو مې جرم هم کړی دی دا ګیري قرباني مې ورکړې ده او دا پیسې به څنګه وصولم دا ماشوم به څه طریقې سره حواله کوم دې دا ټیم چې دی نو ډېر په دغه کې مو په پریشر کې مو او دې په هیبت کې مو نو ځکه د سوچ نه دی کړی د بس غلطۍ پسې غلطي کړې ده او دې او دا کریمینل ووم نو دا کار دا اسی چې کله دې تاسو اونی وو او بیا پته ولګي دا جمعه امام هم دی نو مطلب امام باندې بیا خو ډېر زیات ملامت او کنه ځکه چې په امام باندې هم خلک ډېر زیات ټرست کوي کنه مطلب زموږ ټول قیصر بھائی دا خبره خو زه بار کوم دا دنیا کې چې کله انسان یو عمل کوي دا د انفرادي دا د شخصیت چې دی انفرادي دا عمل یو دی په خپل د عمل ذمہ دار دی منګه د یو کس کرایم جرم یا هر قسم عمل چې دی نو هغه منګه نه یو طبقه سره نه یو فرقې سره نه یو مذهب سره نه یو قوم سره نه یو نسل سره تړلی شو ته د هر نسل د هر قومیت د هر مذهب دا یو فرد نه چې دی نو ته د جرم توقع کولی شي نو دا خبره چې دا نو زه خو یم چې دا موږ ته دغه کول نه دي پکار زه دا وایم چې دا د یو انفرادي عمل دی د خپل عمل ذمہ دار دی او ان شاء الله چې څنګه دی گرفتار شو داسې به دی په عدالت کې خپل انجام ته رسي او په خپل عمل باندې هغه ډېر زیات خپه د خپل ایمانتیا اظهار کوي اوس خو به د عمل خطیرې دي او زه دا وایم چې کومه علما دي د په وجه باندې لکه کوم چې دغه خو بېشکه د دین ته د نقصان باعث جوړ شو نقصان یې ورسولو که هر اړخ ته تاسو وګورئ نو د اسلام خلاف چې دی نو مختلف خلک لګیا دي د نقصان ورکولو کوشش کوي دا به خلک استعمالي د اسلام خلاف خو نه دا د یو انفرادي عمل دی او دین چې دی اسلام چې دی نو هغه ډېر وسیع النظر دی څنګه ډېر بهترین دین دی او دا چې دی نو دا یو مذهبي کس چې دی نو دا عمل نشي کېدی دا بالکل د یو انفرادي عمل دی او دی د خپل عمل په خپل ذمہ دار دی غنو کتونکو تاسو د حسیب الله د پلار خبرې مو اورېدې د ډي اس پي صاحب خبرې مو اورېدې چې هغه څنګه ماشوم بازیاب کړی دی او ملزم گرفتار کړی دی دا واقعي چې د پولیس دا کاروایی کم ده نو دا ډېره تعریف قابله ده ملزم حوالې سره که موږ وګورو نو مطلب دا دی چې هر یو جرم چې وي د سټریټ کرایم حوالې سره د کډنیپینګ د اغوا حوالې سره نو ډېر خلک موږ ګورو چې انا پوهې وي او هغوی د شارټ کټ وهلو دپاره دا جرم کوي نو دا دی چې په کوم پیشه ده د دې کې ډېر زیات احتیاط کول پکار څنګه چې ډي اس پي صاحب وویلې مطلب دا د انفرادي عمل دی خو دې چې کومې پیشې سره دی نو هغه ډېره مقدسه پیشه ده هغه هغسې مقدسه ده دا چې کوم جرم کړی دی الله دې وکړي چې دې ته د دې سزا هم میلو شي او دې ته دا احساس هم وشي چې په دې پیشه کې کم سے کم دله دا جرم نه و پکار